غلام علی حاجی صاحب ته 400 ته اشنغر ته پراتلو هر کلیم ویم او حاجی صاحب کومې اوري ګران ورونو زه ستاسو وړاندې پیش کوم ستاسو د پښتونخوا نوی گورنر حاجی غلام علی صاحب. ظالمانو خوشحالي خو ورته وکړئ که نه؟ دا د نشنلیانو او د علماء کرام په شریکه انشاءالله ځکه چې غلام علي حاجي صاحب کې نیمه وینه د نیشنل ده او نیم بیا مولا شوی دی. چې راوتم پرون مې د یو مشر بیان ولیدو محترم دی بیان مې ولیدو وي ما عدم اعتماد نه غوښته دا خو د زرداري صاحب تجویز و پکار ده چې دغه میډیا والا د تپوس کړی وی چې وزارت یې غوښتی که نه وزارت یې عدم اعتماد نه غوځان تختې خو چې دا په وفاق کې د ښکلې وزارت یې واغشتې او کېناستې او دلته د هغه گورنر کېنو او دلته د هغه گورنر کېنو او دلته د هغه گورنر کېنو او بیا د هغه وزیران ناستو او پښتونخوا کې د مولا نوم شرمو هر عہده هر نوکري په پیسو خرڅه شوه وزارت ته خو خوشحاله وي نن لګیا وي ما عدم اعتماد نه غوښت دا چې په کار د دې لار چل ورځي قسم په خدای چې دې لار چل ورځي ځکه چې د هغې خو بس د اسلام په نوم سیاست دی نه قام سره څه کار شته نه حق سره څه کار شته نه څه سمې سره کار شته نه بدې سره کار شته په خپل مونځ درنه ووټلي په خپلو فریضو درنه ووټلي په خپل اودس درنه ووټلي په خپل چاردام درنه ووټلي په خپله روژه په تاسو خرڅوئ چې کوم زموږ باندې فریضې دي دا ښه خلک دی بس چې صیب پړی حساب په هغه به ورکوي صیبه چې تا عدم اعتماد نه غوښتو ته خو د پی ډي ایم مشر وې ته خو د پی ډي ایم صدر وې تا سره خو ټولې غټې پارټۍ وې ته راتلې او تا د زرداري خبره منله تا وزارتو پسې هر څه کول تا چې دا 3 کاله میلیونمار چې اوښکې وې خو وزارت یې نه وې ګنې نور د مشرف ناراواله تر د نواز شریف وخت پورې تا سره وزارت یې وې تا ته هېڅ مسله نه وه ته خو دغه سړی هم ډېر دغه خو دې هم څه کمقل که نه چل یې نه ورته ګنې که ته هم یو دوه وزارت یې ورکړی وې ته پسې هم دې ولاړو چې اوس ریاست